मौसम दे मुलाकात तबान जोड़ा का स्परले मौसम दे मुलाकात तबान जोड़ा का राशा पछ कर जाना न स्वाद तबान जोड़ा का राशा पछ कर जाना न स्वाद तबान जोड़ा का स्परले मौसम दे मुलाकात तबान जोड़ा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو قدرمندو پښتنو ستاسو ورور معاذ خان یم دا مهال په مدین چیل کې موجود یم قدرمندو کتونکو د جمعې ورځ ده او ډیر زیات خلک راغلي دي مدین چیل ته دلته چې کوم خلک راغلي دي هغوی سره خبرې کوو چې آیا دوی ته د مدین چیل څنګه ښکاره شو او دوی د کوم ځای نه دلته راغلي دي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بابا د ټول اول خو دلته په پروګرام کې هرکلی وایي او دا راته وایي د کوم ځای نه راغلی ډېره مننه او مونږ راغلي یو سودم رستم نه زموږ ما دا بابا چې دی که نه مونږ مثال د وړو دی مونږ هر اتوار دلته په سواد کې یو او ګرځو زمونږ هسې خوښ یي که نه لکه مطلب دا خلک په اوړي کې راځي مونږ په ژمي کې هم راځو زمونږ دونه لکه دا سیر و تفریح خوښ یي دا ځای خو دومره مزې دی که نه مونږ هر اتوار دلته حاضر یو هر اتوار دلته دغه ټراوټ فش پارک والا چې دا مشنایان دي نو ډېر ښه خلک هم دی مهمان نواز هم دی او لکه ښه خلک دی سړي ښه قدر کوي د دې د مقامي خلک هم زه خو وایم چې لکه مطلب دا خو ژوند غواړی که نه نو له ګرځېدو نه ښه ژوند بل نشته کور خو هر وخت ټینشن وي څه ناسه مسلې خو چې چېرته وځې څه ځای وینې او خوشحاله شي نو ستا ژوند کې به لکه هغه تکړهتوب راشي هغه ځوانوالی به راشي کتونکو دلته را سره یو بل بابا هم موجود دی د وختي نه په دې اوبو کې لامبلو او موږ له هم ډېر خوند ناکو لامبل هغه خو مزه دې موږ اخېسته دوی سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بابا دا راته ووایه سواد درته څنګه ښکاره شو بیا درته د سواد د اوبه څنګه ښکاره دا خو دومره ښکلی سویزرلند دی ګیر ته په ته وګوره چې د موسم ته وګوره د علاقې ته وګوره د غرونو ته وګوره خو څه به ووایو یاره موږ به څه چلو کوو موږ اوس کولی نه شو دین مې نوم د بارین اوسېدونکی یم او ته خو یې د دې ښکلې علاقې بیا د یخې علاقې نو مدین ته څنګه راغلې بس مدین کې دلته کار کوم یو دا ملګری وی راشه لږ چکر پکې ولګو ستاسو ډېره مهرباني جي تاسو دلته رالی دغه اواز تاسو دغه کو بس څه پیغام ورکوې نورې خلکو له چې راشي او د سواد نه خوند او رنګ واخلي بس دغه پیغام خلکو له ورکوم چې راشي د دې ځای د هواګانې د یخې اوبو انجوای کې او نور څه نشته نو کتونکو د دوی هم دغه پیغام دی چې راشي او د سواد د یخې اوبو نه او د یخې هواګانو نه خوند او رنګ واخلي مونږ الحمدلله زموږ سواد کې چې الله پاک کومه نیچرل کومه بیوټي خودي را کنه نو داسې سواد په شان ځای ما بل ځای کې ونه لیدو مونږ د الحمدلله په لاره باندې هیڅ مشکلات هم رانه لرلو او نورو خلکو ته هم پیغام ورکوو چې د بهر ځین نشي او پاکستان په سواد کې ټور ولګي دا راته ووایه مدین ته په لومړي ځل لاړې که نه دا خو انشاءالله تقریبا 4-5 ځله ورته نور هم راغلي وو اول څنګه او اوس څنګه دی اوس خو چینجز پکې دا نه دي راغلي بالکل په هغه شته حالاتو باندې موږ حکومت دا پیغام ورکوو چې دې کې الله پاک کومه نیچرل بیوټي خو دې ده که نه نو دې ځای لپاره د ښکلی برابر د دې خلکو لپاره د لپاره کو د نور سیستم لکه سهولیاتو تنظیم دی وکړي فضل خیم مې نوم دی چې د دې سواد اوسېدونکی و او بس جمعې ورځ به نو موږ وایي چې لږ چکر مکر ولګو که نه فضل خزمه دا راته ووایه مدین چیل ته رالې څه دې محسوس کړو څه دې ولیدو نور خلکو ته به څه ویل غواړې بس جی ملګري دا موسم خو زموږ ډېر ښکلی موسم دی خو د سیلابونو په وجه دا پارکینګ خراب شوی دی او بل ځای څه ځای نه دی او ملګري او 1.5 روپۍ د پارکینګ د موټر سایکل لري او داسې 100 روپۍ د موټر لري دغه ځای ناجیزه ده ځکه چې ځای چې هم د ودرېدو مطابق وي او بیا یې اخیستی نو څه مسله به نه وه که نه نو ځای څه ځای نه دی او ملګري دغه د پارکینګ ده دغه چې دی انتظامیه نو دغه لږه دغه ده متعلقه چې کوم انتظامیه ده د مدین هغو ته څه ویل غواړې انتظامیه چې کومه ده نو چې لکه دا ځای زیږی سیټ شي نو دا د میلمانه چې کم دی راځي ورته د لرې ځینو نه هغو ته به هم څه مشکلات نه وي کتونکو دلته را سره بل ملګری هم موجود دی دوی سره هم خبرې کوو چې دوی څه ویل غواړي او کم خلک چې راځي هغو ته څه پیغام ورکول غواړي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه خیر د ټول ناول په خپل پیژنګلو کې بیا راته په دې ځای په حواله لګوي زما نوم عثمان علي دی
او د مدین اوسیدونکی یم او د ټراوټ پارک په نوم او د همالیا په نوم باندې چې کم هوټل دي او ریسټورانټ دي او دا کم تاسو وینئ دا خلک کم ګرځي راګرځي دا د دې بس ملازم ورته ووایه یا د خلکو میزبان ورته ووایه او د خلکو خدمت کو د لګي او دا سیټ اپ جوړ شوی دی موږ خپل په لاس جوړ کړلی د دې خلکو دپاره چې خاص کر د سوات خلکو او بیا زموږ د کم پښتانه دي چې د هغو د ټولو کې او بیا څومره هم چې میلمانه دي بهر نه راځي سیاح حضرات دي چکر والا د هغو دپاره دا یو سیټ اپ دی تاسو وینئ چې په دې کې موږ سره ټراوټ چې دي هغه بالکل سرپرست دي چې هغه د پاکستان پہچان او د سوات پہچان چې ټراوټ نو هغه هب چې کوم دی هغه د مدین دی تاسو ته پته ده چې سرکاري غټه اسری او د هغې سره سره موږ خپل بیا فارمونه جوړ کړلي او څونه هم خلک چې راځي هغه زموږ د ځي ته راځي او د هغې دا ټراوټ چې دی هغه بالکل لایو کوم چې دغه ژوندي هغه دلته کې ملاویږي او خلک خپل په لاس باندې نیسي او خوري نو دا د دې خلکو لپاره یو غټه دغه خبره ده چې خلک راشي او مهې په خپله ونیسي او بیا د هغه د مخې بیا پخېږي او ګرم ګرم یو دا خبره ده بل د ټراوټ چې دی ډېر خوبیانې دي خو ماشومان په اسانه خوړی شي ځکه چې په دې کې لشي نشته دویم دا یو ټیسټي مهی دی ښه قیمتي مهی دی ښه یونیک مهی دی د دنیا په سطح نو د هغې نه علاوه دلته کې مونږ تاسو ته اینئ چې یاره دلته کې پارکونه دي د ماشومانو دپاره جولې د هغې هم ځای شته د فیملي دپاره خاص کر چې فیملی راشي او هغه په حیا عزت باندې دلته کې زما نوم شیر غالب دی او د مټې توتکې اوسېدونکی یم شیر غالب مدین ته راغلی څه محسوس دی چې دلته خو ډېر ماحول ښه دی ګڼه ګوره هم ده او چکر له خلک د بهر نه هم ډېر راغلي زموږ خپل خلک پکې هم دي نو په دې وجه باندې زموږ دا ځای مشهور کېږي د الله دې نور هم مشهور کړي دا راته ووایه څه کار کوئ زه موټرسایکلو کار کوم موټرسایکل سره ټیک ټاک هم کوئ څو فالوور یو دي دغه 4-5 هزار دي پنی ویډیوګانې ورکوي که څنګه پنی خو هر سړی په خپل لغه باندې استعمالوي څوک یې پخه استعمالوي نعتونه پکې هم راځي نظمونه پکې هم راځي د بلک دپاره هم راځي چې څوک څنګه استعمالوي هغه شانتې دغه ترې راوځي د هغو بل ملګری را سره موجود دی د ټول ناول خو ورته پروګرام کې هرکلی وایو بیا راته دا ووایه سوات مدین چیل ته راغلې څه دې ولیدو څه دې محسوس کړو بس سوات مدین ته رالو ډېره مزه یې وکړه او ډېر ښکلی ځای دی د چکر ځای دی او سوات خو بلکې جنت دی اورې نو هر سړي ته زما دا پیغام دی چې راځئ سوات ته چکر له راځئ او ډېر ښکلی ځای د ښکلې هوا د ښکلې اوبه روډونه جوړ شوي دي تاسو ته به څه تکلیف نه وي په لاره ښه برابر راتلی شي